قد څخه کم و. سر مبارک یې میانه حال سره سره لوی و. ویښتان مبارکان یې لږ پیچلي ول. که به یې چیرې د سر په ویښتانو کې اتفاقاً لار جوړه وه نو لار به یې ایستله، او که به نه وه بیا به یې په خپله لار د ایستلو اهتمام نه کاوه. یعنې که په اسانۍ سره لاره جوړېدو نو جوړه به یې کړه، او که په اسانۍ سره نه وتل نو چې کله به ژمونځ او داسې نور شیان پیدا سول بیا به یې لار کې ایستل. کله چې به یې ویښتان مبارکان زیات سول د غوږو تر نرمیو به راتېر سول. د پیغمبر علیه السلام مبارک رنګ مبارک ډېر روښانه او تنده یې پراخ و. د وریځو ویښتان یې لږ ګڼ وه، دواړې وریځې یې سره لرې وې، یعنې نه وې سره موښتې. د وریځو په منځ کې یو رګ و چې د غوسې په وخت کې به وپړسېده، او د پیغمبر علیه السلام مبارک د سترګو کیسې ډېر تور ول. د پیغمبر علیه السلام مبارک پر زړه مبارک پزه مبارک کې لوړوالي ته مایله وه، او پر هغه باندې یو نور و. په لوړوالي په لومړي وار لیدلو سره به کتونکو دا وګڼه چې د پیغمبر علیه السلام مبارک پزه لوړه ده، خو د غور کولو وروسته به ورته څرګنده شوه چې د ښایسته او د نور په وجه لوړ معلومیږي، یعنې په حقیقت کې زیاته لوړه نه وه. او دا پیغمبر علیه السلام مبارک ږیره مبارکه ډکه او ګڼه وه. مخ مبارک یې هوار و، پر مخ مبارک یې زیاته غوښه نه وه. خوله مبارکه یې د اعتدال او برابرۍ سره پراخه وه، یعنې تنګه خوله یې نه وه. غاښونه مبارکان یې نري سپین ول. په مخ کښې غاښو کې لږ فاصله وه. د سینې څخه بیا تر نامه پورې د وریښتانو نرۍ کرښه لیکه وه. چټ مبارک یې داسې ښایسته او نری و لکه د قیامتي ګاڼې ښکلي چټ چې توږل شوی وي. د پیغمبر علیه السلام مبارک دواړې اوږو په مابین کې فاصله وه لږ زیاته وه. د بندونو هډوکي یې قوي او غټ وه، او رنګ یې لکه د سپوږمۍ او سپینو زرو صفا او ښایسته و. د پیغمبر علیه السلام مبارک ټول اندامونه ډېر برابر او غوښور وه، او کروړ بدن یې و، یعنې غوښې یې سره ټینګې وې. خېټه او سینه مبارک یې هواره وه، سره برابره وه، لیکن سینه یې پراخه او برداره وه. پر سینې او نس مبارک یې ویښتان نه وه، لیکن په دواړو موټو او اوږو او سینې پر برنۍ برخه یې ویښتان ول. څنګلې یې اوږدې وې او ورغوي یې دواړه قدمونه یې په غوښو کې ډک ول. د لاسونو او پښو ګوتې یې مناسبې اوږدې وې. تلي یې چې څه قدر ژور و. قدم مبارک یې هوار و چې اوبه به د هغه د صافوالي او هواروالي په وجه نه پر درېدې، او د تلو په دوران کې به قدم په زوره او قوت سره پورته کوي، او په ګام اخیستلو کې به د مخ و طرف ته میلان کوي او تیز رفتاري به یې کول. قدم به یې لږ څه غټ اخیستی، واړه قدمونه به یې نه اخیستل. چې کله به روان و نو داسې به معلومېده چې ګواکې ښکته کېږي، او کله چې به یې چاته کتل نو پوره مخ یې ور اړاوه، ورته کتل به یې. نظر مبارک به یې ښکته ساته، او نظر به یې د اسمان په نسبت ځمکې طرف ته زیات و.
عادت شریفه یې عموماً د سترګو په کشو سره د کتلو وو، یعنې د شرم او حیا څخه به یې په پوره غړېدلو سترګو سره نه کتل. په تګ کې به اصحاب کرام مبارکان تر خپل ځان مخکې کوله او په خپله به وروسته پسې تلئ، چې د چا سره به یې ملاقات کوئ نو په سلام کې به یې تر هغه لومړیتوب کاوه. جامع الجمرات، حیات الصحابه، شمائل ترمذي، دلائل النبوت، المستدرک، البدایه والنهایه. زه محمد حسن وایم چې دا مخکنی روایت چې د کتابونو د حضرت حسن رضی الله عنه مبارک نقل کړی دی، څو بیا د حضرت حسین رضی الله عنه مبارک څخه، خو ما د حسن د دې لپاره چې د کتاب و حسن ته نور حسن ورزیات شي، د حسن رضی الله عنه مبارک روایت را نقل کړي، ځکه د نبوت په حسن کې و حسن ته د حسن رضی الله عنه مبارک و حسن ته څرګندې ده. الله جل جلاله دې مو د حسن رضی الله عنه مبارک د هغه حسن راکړي چې د نبوت د حسن څخه یې حسن اخیستی دی، چې د دنیا او آخرت مو په حسن سره حسن شي. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.